آیتونه په عفت او په پاکدامنۍ د بیبي عایشې صدیقې ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها باره کې راغلي او قصه داسې وه چې د هجرت په شپږم کال باندې یو غزا وشوه، غزوه بنو مصطلق. د غزوه بني مصطلق په غزا کې په خسونو کې نوم د بیبي عایشې صدیقې راوتی و. د پیغمبر علیه السلام طریقه کار بداو چې غزا له به ته نو خسونې به یې د بیبیانو په نومونو باندې وویشتو، نو چې خسنې به د چا په نوم باندې رالو هغه بیبي به یې د ځان سره بوتله. په دې غزا کې نوم د بیبي راغی ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، عفیفه کائنات، مریم کائنات. نو چې نوم د بیبي راغی جهاد للاړل، واپسی را روانو. د نبی علیه صلات وسلام طریقه کار بداو چې د شپې د نیمې شپې نه بعد به نبی علیه صلات وسلام پړاو اچولو او بیا د سحر د اذان نه مخکې به رسول الله مبارک علیه صلات وسلام لښکر ته او صحابو ته وی چې کوچ کوئ چې ځو روانېږو. همدغه شان لاره کې پیغمبر علیه صلات وسلام پړاو واچولو، صحابو ته وی آرام وکئ. شپه تیره شوه او پیشمني ته وخت ورغی او د پیشمني وخت دی او بیبي او د سماتي دپاره د خپلې کیجاوې د خوا نه د خپلې خیمې نه ووتله او لاړه او د سماتې کوي. قدرت ته منظوره وه د بیبي نه هار رک شو. د بیبي په غاړه کې یو هار و، هغه هار وشلېدو وغورځېدو، هغه رک شو. بیبي هغه هار لټی. دې دوران کې رسول الله مبارک علیه السلام صحابو ته حکم وکړو چې زما صحابو کوچ کوئ روان شئ چې ځو. صحابه کرام تیار شو او کم دوه صحابه چې د بیبي د کیجاوې اوچتولو باندې مامورو، نو هغه صحابم کیجاوه اوچتئ، اوښ ته خیجئ، اوښ باندې یو طرف ته او بل طرف ته کیجاوی وي، نو کیجاوه اوچتئ. خو بیبي په هغه زمانه کې په وجود کې نری وه او بیبي ونه تلې وه او د سماتې له، او دې دوران کې هغه صحابو کیجاوه اوچته که او هغه کیجاوه یې په اوښ باندې کېښوده. زینت المحدثین استاد العرب والعجم جامع المعقول والمنقول حضرت اقدس مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب نور الله مرقده به فرمایل بعض اوقات چې دو ملګري یو څیز اوچتئ نو یو ملګری زور کم لګي او بل ډیر لګي، نو هغه چې کم لګولي هغه وي دی بل به ډیر لګولي. دغه شان معامله د بیبي د کیجاوي سره مشوه چې صحابه کوم دواړو کیجاوه اوچتوله، یو وی دی بل به زور لګولي، دی بل وی دی بل به لګولي، کیجاوه اوچته کړې شوه، په اوښ باندې کېښودې شوه او بیبي هلته هار لټئ. قافله روانه شوه، بیبي واپس راله چې خپل ځای ته راله، کسی نه دارد، څوک هم نشته، علاقه خالی ده، قافله تلې ده. بیبي په خپل لحاف کې او په خپل پړونې کې په هغه ځای باندې راغونډه شوه او کېناسته او ځان باندې خپله برقه واچوله او په هکه ځای کېناسته. بابا رحمت الله علیه به فرمایل شیر علی شاه صاحب مبارک وی به د هوښیارې ښځې کار هم دی او موږ به حج کې په دې باندې تقریرونه کول چې خبردار چا سره زنانه دي نو که په خپله اوري په خپله دې واوري او که دا نارینه ورته اوري دی دې ورته ووایي چې هوښیاره ښځه هغه ده چې دا په مد و بیړ کې او په رش کې کوم ځای کې د خپل خاوند نه او د خپل ورور نه او د خپل نارینه نه روکه شوه، نو دا دې خپله نه ډنګوي چې دا دې بیا ځان نه هوښیاره جوړه کړي او دا به یو خوازي او هغه بل خوازي، نو خاوند لاهور ته ورسي، سړی دا ښځه کراچۍ ته ورسي. دا د کمقلې ښځې کار دی. هوښیاره ښځه هغه د بابا رحمت الله علیه به فرمایل چې دا کوم ځای کې د خاوند نه د رور نه د پلار نه بېدرکه شوه په هکه ځای دې کښېني چې
چې پاک کځه کینی بیا بنارینه هم هغه ځای ته ځان را رسوي چې دې ځای کې مانه بیبي یا مور یا خور یا لور بې درکه شوې وه نه به په هغه ځای کې وي. او دا سبق دی د بیبي عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها چې د امت زنانو ته یې ښودلی دی. بیبي هوښیاره وه، په هغه ځای باندې کېناسته او په ځان یې برقه واچوله. د محبوب علیه السلام طریقې کار دا و چې شاته به یو کس پرېښودو د قافلې نه، یو کس یا دوه کسه دا به یې پرېښودو. په دغه ځل باندې صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنه پاکیزه صحابي وعدې نه و کړی، دا صحابي یې شاته پرېښودی دی. دی د قافلې نه شپږ اتې میله شاته را روان دی. چې دی راورسېدل دغه ځای ته راورسېدو چې ویې کتل د بیبي برقه یې پېژندلې ده چې دا خو بیبي ده. نو صفوان ووی لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم استغفر الله. حیرانه شو چې خدایا دا خو بیبي ده او چې څه چل شوی دی چې رسول الله مبارک تی خفه شوی دی او تللی دی او بیبي پاتې شوی ده. او که څه ړومبنې د بیبي لیدل دا یو عجیبه و چې په دې یک دق خوشي صحرا بیابان کې بیبي تنې تنها ام المؤمنین عایشه صدیقه دا لا څنګه قصه ده. صفوان چې ووی لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم استغفر الله. نو بیبي را پاسېده او زر یې ځان برابر کو تولی کړو. بیبي صفوان وی بس نورې خبرې ونه کې. صفوان خاموشۍ سره خپله اوښه کېنوله او بیبي اوښې ته وخته او بیبي را روانه شوه. حضرت صفوان اوښه تیزه کو. سهار دی کچه غرمه کې 11 کې به رسول الله مبارک دمه کوله. دکل ته بیا نبي علیه صلات وسلام دمه کړې ده. او چې کیجاوي ته راغې خیمې ته او کیجاوي ته راغې رسول الله مبارک بیبي را کوزوي. صحابو ته وایي را کوزه کوي چې وی کتل بیبي نشته. په پیغمبر علیه السلام هم یو کیفیت راغی چې خدای بیبي څه شوه. دا ډېر دردېدلی حالت و ځکه دا عامه بیبي خو نه وه، دا خو ام المؤمنین وه. نو رسول الله مبارک باندې یو کیفیت راغی. دې دوران کې صفوان راورسېدو. صفوان او پیغمبر علیه صلات وسلام ته زیر ورکو ابشر یا رسول الله، خوشحاله شئ یا رسول الله مبارکه بیبي مې راوسته. او په لاره باندې صفوان او بیبي د الف نبی نه دي کړی، خبره یې نه ده بدله کړې. خاموشۍ سره صفوان په ټوله لار باندې دې فکر وړی دی چې خدایه وجه څه ده. او بیبي د قافلې پسې راورسېده او چې بیبي قافله کې رسول الله مبارک ته حواله کړې شوه. منافقانو ولیده چې بیبي خو د صفوان سره راله او منافقانو په زړه کې واغسته خو لاره د لاره لا اوس غږ نه کوو. او چې مدینې منورې ته ورسو نو دې خبرې نه به هوا ورکو هوا. مدینې منورې ته راورسېدل. عبدالله ابن ابی ابن سلول بدبخت ظالم په تمامه مدینه کې دا خبره خواره کا. پیغمبر علیه صلات وسلام اولنۍ مشوره د حضرت علی نه او حضرت بریرې رضی الله تعالی عنها نه واغسته چې ستاسو د بیبي په باره کې څه خیال دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنه او حضرت بریره دواړه وی محبوبه مبارکه بیبي داسې نشي کېدی، هیڅ قسمه خبره نشته. بیبي پاکیزه ده. د بیبي نه دا سوچ او تصور مونږ نشو کولی چې بیبي به دا دې طرف ته تللی وي او غلط رجحان به وي د بیبي او داسې به شوي. خو بیا هم پیغمبر علیه صلات وسلام خبره پړه باندې اغستې ده. حضرت عمر سره مشوره، نورو صحابو سره خبرې کوي. اتفاقا بعضې کمزوري مسلمانان حضرت حسان غوندې صحابي رضی الله تعالی عنه لوی شاعر دی د اسلام، حسان ابن ثابت، او ورسره حضرت مستح د ابوبکر صدیق د ترور زوی دی تقریبا پرشته کې، او ورسره یو زنانه حمینه بنت جحش د رسول الله مبارک خینی، د حضرت زینب بنت جحش خورو، دا پکې ملوث شو. دا ډېر لوی امتحانو، دیم پکې ملوث شو او په تمامه مدینه منوره کې خبرې کیږي او بیبي نه ده خبر، بیبي عایشه نه ده خبر چې د هغې نه خلکو دا سبق اغوستی دی. څنګه ما درته مخکې ووي که نه، تهمت لګول دا ډېر ناروا او ناکاره ګناه ده. پچا پاک دامن او عصمتناکه او عفتناکه بیبي باندې اواز اوچتول. عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها ته پته نشته،
اتفاقا د عربو زمانه وه او باترومونه او د بیت الخلاګانې نه وي بیبیانې به لورې او دسماتې لتلې نو بیبي روانه ده د یوې صحابیې سره چې هغه د حضرت مستح مور د رضی الله تعالی عنه نو دی روان دی او دسماتې لځي او خپلې خبرې کوي خپلې او دې دوران کې دی بیبي ټکره وواله دغه د حضرت مستح دی مور ټکره وواله او چې ټکره یې وواله او پرېوته نو دا خیره کوي او دا وی تعیسه مستح هلاک شي مستحه حضرت عایشه حیرانه شوه ورته وی د مستح مورې مستح ته خیرې ولې کې هغه خو بدري صحابي دی په بدر کې شریک شوی دی دا ولې خیرې کې هغې وی بیبي ته نه خبر حضرت عایشې وی نه څه چل دی ورته وی ستا باره کې خو تمامه مدینه کې د مدینې په ګوټ ګوټ کې دا خبرې کېږي چې ستا د صفوان سره نعوذ بالله څه ناجایز تعلقاتو بس بیبي اودسماتې له روانه وه هغه اودسمات هم ختم شو او د هکه ځای نه بیبي عایشه صدیقه را واپس شوه او چې کور ته راله نو کور کې د رسول الله مبارک علیه السلام بیبي په خپله فرمایي مخکې قصه بیبي کوي عایشه صدیقه او ای ام المؤمنین فرمایي چې زه کور ته رالم نو ما د مخکې نه دا محسوسوله چې رسول الله مبارک علیه السلام به راغی نو نور کله به زما سره کېناسته ما نه به یې تپوس کولو او د دې قصې نه بعد چې نبي علیه السلام به راته نو صرف دونه به وي کیف تیک څه دا څنګه ده عایشه څنګه ده او دکې نه بعد عایشه فرمایي چې ما باندې ته به راله او زه ډېره بېحاله شوم ما تپوس وکړو رسول الله مبارک نه مې که حضرت ستاسو اجازت وي زه به لږه پلار کره لاړه شم حضور وی زه لاړه شه عایشه فرمایي ام المؤمنین پلار کره رالم چې دلته رالم پلار مې د کوټې په چت باندې لګیا دی تلاوت د قرآن پاک کوي او مور مې پس کار کې اړمه ده زه راننوتم او نیغه کمرې ته لړم او جاړم 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 زما په جړا باندې ابوبکر صدیق د چت نه راکوز شو مور ته مې وی څه چل دی هغې وی ام المؤمنین راغلې ده او جاړي ډېره زیاته او د هغه خبرې پته ورته لګېدلې ده ابوبکر صدیق لور له تسلي ورکړه بچیا صبر کوه دا راځي په پاکدامنو بیبیانو باندې داسې آواز لګي او قریبه ده چې څه لاره روزي ته خفه کېږه ما بیا حضرت عایشه فرمایي ما به جړل شپه ورځ به مې جړل شپه ورځ به مې جړل چې ابو ایوب انصاري غوندې صحابي رضی الله تعالی عنه حضرت خپلې بیبي ووی خاونده خبر خو نه بیبي نه داسې داسې قصه شوې ده خلک داسې داسې وایي ابو ایوب انصاري غصه شو بیبي ته وایي خپلې بیبي ته وایي غلی شه که ته داسې په صحرا کې پاتې وي او صفوان راغلی وي او ته صفوان په خپله اوښه باندې راسواره کړي وي او ته د قافلې پسې را رسولې وي نو ستا به دغه حالو نو د ابو ایوب انصاري بیبي په چغو شوه نه 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 داسې دا چېرته کیدی شي او زه خو د الله نه یریږم ابو ایوب انصاري بیبي ته وایي ښه ته د الله نه یریږي نو د عایشه صدیقه د الله نه نه یریږي حضرت عایشې به مسلسل جړل 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 او دې دوران کې رب العالمین د آسمان نه پوره 10 آیتونه د دې صورت دا دویمه رکوع ان الذین جاءوا بالافک عصبة منکم لا تحسبوه شرا لکم یہ پوری 10 آیتیں آسمان سے براءت عائشہ کے بارے میں دا حضرت عائشہ براءتو چې دا 10 آیتونه د آسمان نه نازل شو چې کله آیتونه نازل شو بیبي فرمایي په الله مې د قسم وي زما دا خیال هم نو چې الله به زما باره کې د زما د عصمت او پاک دامنې او زما د عظمت او د رفعت او د صفایې دپاره به الله آیتونه نازلوي ها دا مې ګمان وو دا مې یقینو چې ما وی خوب کې به رسول الله مبارک ته ښودلي کېږي چې محبوبه بیبي د پاکیزه ده دا آیتونه چې په رسول الله مبارک نازل شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغی
او زما پلار کرا او مال خوشخبری او زیر روړو ابشر یا عائشہ عائشہ مبارک دشا ستا عصمت او پاک دامنی الله په قرآن کې بیان کا ما ته می پلار وای عائشہ شب زر رامخ کې شو د رسول الله مبارک شکریا ادا کا عائشہ وای په الله مې د قسم وی کزه د رسول الله شکریا ادا کوم زه خو به شکریا د رب ادا کوم چې زما په باره کې د قرآن آیتونه نازل کړل ما خو وی چې په خوب کې به رسول الله مبارک ته ویل کېږي دا خو حضور ته آیتونه رالل او تا ورځ تر قیامت پورې زما د عصمت او زما د پاک دامنې هغه گواهی او هغه بیان هغه به تر قیامت پورې په قرآن کې لوستل کېږي تلاوت کېږي با بیبي وای ما د الله شکریا ادا کا نو په دې صورت کې عظیمه وواقعه هغه ته واقعه د افک وای چې دا په بیبي عائشه صدیقه باندې تهمت لګیدلو نو صورت انزال او د صورت ابتدا دا ځکه د نورو صورتونو نه په یو هټ کر په عجیبه شان سره شوی ده او په صورت کې قوانین دي د انسداد بد اخلاق